نو ګوره صاحبانو په حدیث باندې په اعمال صالحو کې دو اعمال دي، دو اعمال، یو نوافل فرائض سره سره او دویم لمبر صاحبانو ذکر الله د الله جل جلاله ذکر. نو دویم لمبر چې الہ العالمین ته د قربت او نزدېکت ذریعہ ګرځي هغه څه شی دی؟ هغه دی په اعمال صالحو کې فرائض سره سره نوافل. پکار د چې فرائض سره سره زما استا نوافلی سحر مونځ کې خو ما استا نوافل کړی نشو، د سحر نه مخکې تهجد دا زما استا دپاره نفل دی، د ماسپښین نه مخکې یا بعد زما استا دپاره جایز دي، د مازدیګر نه وړاندې نوافل چې هغې د سنت زواید دي زما استا دپاره جایز دي، البته د مازدیګر نه بعد نه دي جایز، داسې د ماښام نه مخکې نه جایز عند الاحناف، د ماښام نه پس موتا دپاره جایز دي نوافل، د ماخوستن نه مخکې جایز دي، د ماخوستن نه پس هم جایز دي. پکار د چې موتا خپلو چې څومره فرایض دي هغې سره سره داسې دوحا مونځ دی، داسې د چاشت مونځ دی، د دوحا او د چاشت د اشراق مونځ دی، پکار د چې هغې زما استا اهتمام وکړو. دا ټول نفلی عبادات دي او دا هغه عبادات دي چې په دې باندې انسان رب لا یزال ته قربت او نزدېکت حاصلوي. او حدیث ته د بخاری شریف حدیث ته ابو هریرہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائے وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه. دلتم لفظ د احبه راغلی دی. ابو هریرہ فرمائی وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل حدیث قدسی دی وی چې الله او فرمایل چې یو انسان د فرض سره سره ما د رضا دپاره نفل کوي او په دغه نفلو باندې همیشوالی کوي لګیا دی، فرضم ادا کوي نوافلم ادا کوي او په نوافلو باندې همیشوالی هم کا. وی رسول الله او فرمایل چې رب لا یزال او فرمایل چې دی دومره نوافل وکا حتی یتقرب الی بالنوافل چې دی ما ته په دغه نفلو باندې را نږدې شي، د زما قربت حاصل کا، زه ده ته نږدې شمه، دی ما ته نږدې شي او څومره ما ته نږدې شي څومره زه ورته نږدې شمه. حدیث کې فرمایي نبی علیہ السلام چې الله جل جلاله او فرمایل چې دومره ما ته نږدې شي او دومره زه ورته نږدې شمه حتی احبه. الله فرمایي چې پس د قربت نه زه د سره مینه او محبت شروع کړم، مینه ورسره شروع کوم. او تاسو تماوی چې مینه دا پس د قربت ناراضي، یعنی قربت خو حاصلیږي چې هغه سره زه مینه شروع کړم. او بیا فرمایي چې کله زور سره مینه شروع کړم زه سترګې شم په ما باندې کاتکا، زه لاسونه شم په ما باندې نیوکا، زه غوږونه شم په ما باندې اورېدکا، زه خپې شم په ما باندې تګ او مزل کا. یعنی مقصد یې دا دی سترګو کې م اوله قوت واچومه، غوږونو کې م اوله قوت واچومه، لاسونو کې م اوله قوت واچومه، خپو کې م اوله قوت واچومه. او بیا په خیر کې الله فرمایي وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله فرمایي چې واورئ دومره ما ته نږدې شي، دومره یې ما سره قربت او نزدېکت حاصل شي چې زور سره مینه وکړم، زوله پسترګو کې قوت واچوما، غوږونو کې اوله قوت واچوما، لاسونو کې اوله قوت واچوما، خپو کې اوله قوت واچوما. وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. او دومره ما ترا نږدې شي کلا سونا د ځان د پاره او قبل د پاره اوچت کرب فرمایي زی دعا نرد کوما، زی دعا قبلوما. او بیا فرمایي نورم دومره را ترا نږدې شي کنه ولئن استعاذني لأعيذنه. کله خپل مصیبتونو یا د بل انسان د مصیبتونو پناه مانه وغواړي رب فرمایي زه د مصیبتونو نه دغه انسان له پناه ورکوم. څومره نزدېکت دی دا مینه ورسره شروع کړم. اول یې ځان ته را نږدې کړم، بیا ورسره مینه شروع کړم، بیا د ټولو اندامونو طاقت جوړ شم، بیا که ما نه سوال وکړه سوال یې قبلوم، که ما نه پناه غواړي زما د عذاب او د تکلیف نه یا د بل چا دپاره زه ورله پناه ورکوم. دغه ټولې خبرې په څه شي کې ممکن دي؟ دا په نوافلو کې فرض سره سره
دام د الله جل جلاله د قربت ذریعہ ده.